د با څه کا معنا تصور معنا د با چې د الصاق د مصاحبت د استعانت ته څه شی ده هغه نو د با معنا چې الصاق د معنا د با تصور دیو که نه د با د معنا تصور دیو که چې څه ده الصاق ده نو مولانا صاحب هغه د راوست مرتبه دي چام ته قیام ته دا تصور شو قبل شي شو تصور شو کنه نو دا معلوم دی علم تصوری شو ځکه چې کوم معنا یې دغه ما چا ته راوستله قیام مرتبه ته معلوم دی علم تصوری کې بیا تصور کې بدیهی ده که نظری ده مولانا صاحب هغه د الصاق معنا چاته زده ده الصاق څه ته وایي خو که چېرته په هغه معنا داسې و چې په هغه طرقو کې بالمشاهده یا پلان ونه هغه به شي نو الصاق چاته زده ده نو د الصاق تصور وکړه ما چې دا معنا د چا ده د با ده صحیح ده نو هغه د الصاق معنا ما ته نه ده زده چې الصاق څه ته وایي کلمه څه ته وایي نو دا تصوري نظري ده تصوري نظری ده او بیا په دې کې مولانا صاحب چې دا تصور شو او په تصور کې تصوري نظری ده تصور ولې ده ځکه دا خبرې د مفرداتو نه ده او په تصور کې نظری ولې ده ځکه معنا او کنه هغه دلیل او اکتساب ته حاجت لري او بیا په دې کې مولانا صاحب چې تصور شو تصوري نظری شو دویم نمبر په منطقو کې دلالت شروع کیږي کنه شروع کیږي چې دلالت شروع شو پکې نو وسوایا چې دې کې دلالت شته کنه شته او دلالت شته کونو شی بحيث چې علم دی په دراغه علم دی پاغه شی اخر چا مدلول ده او بیا لغنه ورسته چې دلالت یو لفظي ده بل غیر لفظي ده نو بدې کې کوم دلالت لفظي ده ولی دلالت لفظي ده کې ځکه دال پکې لفظ ده او دلالت لفظي بیا درې قسمه طبيعي دا بیا کوم یو ده وضعي ده ځکه با واضح وضع کړی ده دې کې دلالت لفظي وضعي ده او دلالت لفظي وضعي بیا درې قسمه ده مطابقي تضمني التزامي دې کې کوم یو ده مطابقي ده ولې چې دا وضع کړی د الصاق لپاره په الصاق دلالت کوي که په بل وضع کړی په هغه دلالت کوي او که مثلا داسې شي چې خلک وایي که نه دا علما چې بای اصل کې وضع کړی ده د مصاحبت لپاره با د مصاحبت لپاره ده نورې معانی به بیا څه شي مجاز بشي ځکه استعمال د لفظ په غیر معنا مزل یا سی وایم کنه خو ځا پرې داغه نو با چې کومه دلته سمې ویلې درته دلالت پکې څه ده لفظي کې بیا څه ده لفظي وضعي کې بیا مطابقي ده افرین نره دا ختم شو د دلالت بحث هم ختم شو بیا په اعتبار د وحدت د معنا او د استقلال او د عدم استقلال سره بیا کوم یو دغه لفظ په اعتبار د استقلال او عدم استقلال سره درې قسمه ده نو دا کوم یو د مولانا صاحب ادات دي یو اسم د بل کلمه ده الادات دي دا ادات دي کړي دي خافرین نره بغیر د زم د زمیمینه ولې چې د با سره هغه مدخول ونه لګوي نو بیا هغه په مصاحبت خاصه باندې دلالت کوي کله مصاحبت خاصه دلالت کوي او تاسو ته ما ویلي دي چې حروف واضح وضع کړي دي د معنا جزئی لپاره معنا کلی لپاره نه دي وضع کړي هغه بیا بغیر د زم د زمیمینه هم راځي نو چې راځي بیا خو حرف نه ګرځي دی سمو ګرځي تاسو حاصل او محصول کې ویلي دي ښه مین او الای وضع کړي دي د ابتدا جزئی او دی انتها جزئی لپاره ابتدا خاص او انتها خاصه او مطلق ابتدا او انتها واخلي بیا مولانا صاحب بیرته کلی وګرځي بیا مولانا صاحب په دې کې وایا بل مې سویلو سو واحد اپر نره په اعتبار د وحدت معنا او د کثرت معنا سره با چې د واحد المعنا د کثیر المعنا اپر نره واحد المعنا په واحد المعنا کې کدی ته وګوري مولانا صاحب د ما معنا د با معنا ډیریم دي پوجي بدی باندې والله دومره زیاتی د خپل بکې ستړی شي پوجي بدی باندې یاره کثیر المعنا کې ځکه د با معنا الصاق ده مصاحبت ده استعانت ده سببیت دا سخت ډېرې معنی وي د هغه حاشیه وګوره د نحو امیر کوم 14 معنی وي لیکلي دي دا بیا په چا کې کا په کثیر المعنا کې اوس چې په کثیر المعنا دي که نو کثیر المعنا څو قسمه ده څلور قسمه ده کوم آفرین حقیقت مجاز منقول مشترک اسی یو خبر درته کومه که چېرته دا داسې کې چې د هر یوې لپاره دا وضع شي په اوضاع متعدده سره الته دی ویلی که چېرته دلالت کوي په معنا باندې دلالت په ډېرو معانیو باندې کوي بدون تخلل النقل بغیر د تخلل على سویه دلالت کوي تخلل د نقل نه وي پکې ابتداء دلالت کوي ابتداء دا معنی چې بغیر د تخلل د نقل نه یعنی واضح د هرې معنا لپاره وضع کړي وي نو دا بیا څه شی سو دا مشترک لفظي ده او که دا مثلا په مصاحبت کې حقیقت شي لکه ما درته ویلی په دا نورو کې نو بیا حقیقت او مجاز ده وجه به دې باندې نو دا کثیر المعنا هم ختم شو
بل څه ده پکې مولانا صاحب کلي او جزي نو کلي او جزي کې مولانا صاحب هغه په مفرد کې جاری کیږي په چا کې جاری کیږي په مفرد کې جاری کیږي په واحد المعنی کې جاری کیږي په نشي بدی باندې چې واحد المعنی او کثیر المعنی صرف دومره وکړه چې د دې خپل معنا راواخله معنا یې څه ده الصاق نو معنا ګوره دا بیا لفظ کې دا خبر درته وکړه اوس د با هغه لفظ ختم شو د با سره واخله معنا د با څه شی ده الصاق نو معنا او مفهوم بیا دوه قسمه ده یو کلی آفرین بل جزئی نو الصاق چې کومه ده دا کلی ده که جزئی ده آفرین کلی ده ولې کلی ده نفس تصوري معنی دی شرک ولې ځکه الصاق د پلانی شي سره الصاق د پلانی سره الصاق د پلانی سره الصاق د پلانی دا ټول افراد دي او مولانا صاحب هغه دا کلی ده نو جزئی ده که کلی ده کلی ده افرین نره بیا کلی چې کومه ده هغه مفهومي چې راواخلې نو بیا دا په کلی منطقي کې راځي په چا کې راځي کلی منطقي کې په اعتبار د عارض او د معروض سره چې راواخلې او بیا کلیات خمسو کې بیا کوم یو ده چې نوع شي ډېره ښه ده چې څه شي نوع شي ولې ځکه دی په متفقین بالحقیقت باندې حمل کیږي ځکه ټولو ما مطلب چې کوم د څومره افراد چې دی هغه الصاق یا مثلا مصاحبت او ژبې دی باندې نو کلی شو او په کلیاتو خمسو کې کوم قسم کلی ده نوع ده دغه کلیات خمسه شو او په نوع کې حقیقي کې اضافي دواړه پکې جوړیږي ځکه نوع حقیقي شي نو په متفقین بالحقیقت حمل کیږي او که نوع کومه نوع شي اضافي شي نو نوع اضافي چې کومه دغه کوم یو ده هغه هر اخص تحت الاعم توي نو هر اخص تحت اعلان کوي نو هر اخص تحت الاعم تسوي نو الصاق مولانا صاحب خامخا دی او عام لاندې د قبل شی نه دی شیئون دی موجودون دی مفهومون د دې لاندې شته نو هر اخص تحت الاعم دا پر نوع اضافي کې راځي نو حقیقي کې راځي نور کلیات خمسونه اخواته هیڅ نشته معرف او تعریف ده کنه ده نو د الصاق چې کوم تعریف ده هغه ورته قوله شارح شکل ذاتیاتو نه جوړو حد بشي که علی ارزیاتو نه جوړو که ټول ذاتیاتو که بعضي وو همدغه سي حد ناقص او رسم تام رسم ناقص ختم بشي نور دا قضیه نه ده چې اوس درته وایم چې دا قضیه ده او حملیه ده او شرطیه دا نه ده د مفرداتو کې د تصور قصه شروع کا دلالت لفظ واحد المعنی کثیر المعنی تک